أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. سورة النور دویم باب د سورت غشورو خلاصه دی باب وا د 11 نمبر آیات نو اخلا او تر 27 نمبر آیات پوری دا دویم بابو او فدی کی بیان د عفت د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کو زجرون او زورنی وی منافقان ہوتا او آداب بیان دل مومنان ہوتا سرد تخفیف اخروینا منافقان ہوتا او بشارت دفار د مومنانو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا د دې زینا دینن سبق کی دا 14 نمبر آیات دے د دې سورت او فدی کی او بل ادب ذکر کئ مومنانو ته مخی زورنی ذکر کړي منافقانو ته او آداب ذکر کېدل مومنانو ته نو زورنه کې منافقانو ته ویز تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم کله چې تاسو دا خبره راغستا د یو بل نه په خپلو ژبو سره او په خوله باندې ماغه سوي چې تاسو له پاغي باندې علم نه او دلیل د سره په نو گواهان د سره نو او تحسبونه هینا وهو عند الله عظیم تاسو به د معمولی خبرې ګمان کو بلکې د الله په نزد لوی خبره وا اوس دې کې مؤمنانو ته ادب ذکر کوي چې اے مؤمنانو تاسو په شان د منافقانو مکیږئ دا سینا چې څنګه منافقان دي چې خبره اوري او د یوې خولې نه بلې ته منتقل کیږي او د بلې ژبې نه بلې ته بدلیږي بے تحقیق خبرې تاسو مخوروئ او کچرته تاسو له داسې بې دلیله خبره راورسېده نو تاسو له څه کول پکار دي نو د نن سبق کې د اولنی آیات کې به ادب ذکر کوي مؤمنانو ته الله وی ولولا اول نوا اذ سمعتموه کله چا اوریدلې تاسو د خبرې رام
کله چې اورېدلې وه دا خبره د مؤمنانو قلتم نو ویلې تاسو ما یکون لنا ان نتکلم بهذا ندی جایز مونږ لرا چې خبرې وکړو مونږه په دې باندې منافقانو په شان بنوي تاسو له خو پکار د مؤمنانو چې کله داسې خبر د تراور رسېدو به تحقیق دی او به دلیل دی تاسو د منافقانو په شان مکیږئ چې خوروي بلکې دا وایي قلتم تاسو ویلې ما یکون لنا ندی جایز زمونږ د فارا ان نتکلم بهذا چې خبر یو کومنګا په دې باندې مونږ په دې کې باس نه کوخه سبحانك او دا سبحانك مفسرین ذکر کوي د قلتم د لاندې داخل دی او دام ویلې سبحانك پاکی د تعالی هذا بهتان عظیم فاکی د تعالی الله هذا بهتان عظیم دا بدنام دلویام ګوره دلته یو ادب داسې مخکې د دې په شان بل هم ذکر شوی او څو آیاتونه مخکې هلته تاسو دقسې الفاظ ویلي دي هلته یې ویلي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا 12 نمبر آیات کی ورونه بل سبق کې تیر شوی 2-3 سبق مخکې لولا ولنوا اذ سمعتموه کله چې ویلې اورېدلې وي تاسو دې خبرې لرا ظن المؤمنون ګمان کړی وي مؤمنانو سړو والمؤمنات او مؤمنانو خزو بانفسهم فیوم البانی خیرا د خیر فقالوا او ویلې وي دی هذا افکم مبین دا دروغ د ښکارام دلته ورته ادب کې وایي تاسو لپاره پکار وا چې په مؤمنانو د خیر ګمان کړی وي مؤمنه زنانه او مؤمن سړی فاغي باندې د خیر ګمان کړی وي او دی ورپسې آیات کې وایي قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم دا ولی التزکوي چې ظن المؤمنون بانفسهم خیرا ولی الت دلیل اولنې خبره را خوره شوي دا نو دلیل مطالبه لا چانه د کړي او پته لګیږي نه چې دلیل به یو که بنئ چې کله اول خبر تعالی راغی او پته نه لګي چې د سره به دلیل یو که نه تعالی پکار دی چې ته په مؤمن سړي د خیر ګمانو کې او په مؤمنی زنانه باندې د خیر ګمانو کې نو وروسته مطالبه وکړه د دلیل نو چې دلیل نشته نو بیا ووایه هذا بهتان عظیم دا خو لویه بدنامه ده که نه نور پسې بیا ځکه وایي هذا بهتان عظیم دا لویه بدنامه ده یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا دا اوس ادب ذکر کوي بل مؤمنانو ته یعظکم الله منکه الله تعالی تاسو لرا ان تعودوا د دې خبرې نه چې تاسو واپس شئ لمثله ابدا پشان تر دې ته همیشه د دې پشان بیا د تهمت د مؤمنانو ته تاسو نه واپس کیږئ چرته به هم الله د دې نه منع کوي چې تاسو د یو مؤمن په تهمت کې شریک شئ نن دې الله رحم وکړي نو موږ تاسو قرآن نه خبره یو ښه بس چې خبره مو غوږ له را رسېږي نو بل تم رسولي او تش ګنګوسې مو اورېدلې نه یو په کلي کې مخوره کړي ښه د مؤمن صفت دا دی قرآن دا وایي یعظکم الله منع کوي الله تعالی تاسو ان تعودوا د دې خبرې نه چې تاسو واپس شئ لمثله په شان ته د دې ابدا همیشه دپاره بد داسې تهمتونو کې مؤمن سړی نه شریک کېږي الله تاسو د دې نه منع کړي وعظ او نصیحت دی د الله طرف نه مفسرین ذکر کوي په معنا د منی دی ښه الله نصیحت کوي مؤمنانو ته منع کړي دي مؤمنات د الله طرف نه حکم دی د دې خبرې چې تاسو به چرتم د مؤمن سړي په تهمت کې نه شریک کېږئ ګورئ ښه ان کنتم مؤمنین که تاسو یې مؤمنان د دې وجې نه تفسیر قرطبي ذکر کوي هغه وایي هشام ابن عمار نه هغه وایي ما د مالک نه اورېدلي دي هغه وایي یقول من سب ابا بکر و عمر چا چې کنزل وکړه ابو بکر ته عمر رضی الله تعالی عنه ته ادبانو هغه ته به ادب ورکولی شي تعزیرا به ورته سزا ورکولی کېږي او بیا وایي ومن سب عایشه چا چې کنزل وکړه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته
او دا غي بارکی بد الفاظ وی قتلا نو هغه به قتل ولی شي دې وسنو یارانو تپوس کړی دي چې دا زموږ مسلمانانی غیبانه جنازې کوي او وای صاحبان و شهید دی د دې تپوس کوي پستاسو د ام المؤمنین بارکی سا عقیده دا ستاسو د ام المؤمنین بارکی سا عقیده دا هغه په خوانو خو تش تهمتونه لګولي دا وسلی په یقین سره به توي الله دی مونږ تاسو د داسې الفاظونو محفوظ ساتي په جبه هم ناراضي ښه وای د جهان رنډي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کفر الله نقل کفر نه باشد دا د کفر الفاظ دي قران د ام المؤمنین صفائی بیان کړی دا او دارنګي مالک وای چا چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې بدوی او غته کنزل وکړه نو هغه به قتل ولې شي ولی وای فقد خالف القرآن د خلاف کو د قرآن الله د ام المؤمنین صفائی بیان کړی دا او الله ویلی دی یعزکم الله ان تعودوا لمثله ابدا مؤمنانو ته ویلی دی تاسو به په داسې قسمه تهمت کې همیشه د فارنه شریک کېږئ نو چې دی وسم وینو دی د قرآن نه مخالف دی نو دی به قتل ولی شي او دی د قرآن خلاف کوي ښه او دی د قرآن مخالف دی الله الله ويبين الله لكم الآيات بیانې الله تعالی تاسو ته آیاتنا الآیات نه مراد احکام دي او صفات د منافقانو دي آداب د مؤمنانو ته الله نه دا ټول بیانې د څه شي د پاره د دې لپاره چې د صفاتو د منافقانو نه ځانو ساتي او دارنګي په مؤمنانو په آداب باندې عمل کوي او د تهمت د مؤمنانو نه بچ شي والله علیم حکیم الله دی په حکمت والا ان الذين يقيننا كسان يحبون چاغوي خوخيان تشيع الفاحشه چې خورشي به حیاي فی الذين امنوا پاکستانو کې چې مؤمنان دي د دې زینوس زجرون او زورن دي منافقان تام او دا غي د پاره تخویف دنیوي او اخروی دوان ذکر کئم الله یا کسان يحبون چاوي خوخي ان تشيع الفاحشه چې خورشي به حیاي فی الذين امنوا فاکسانو کې چې مؤمنان دي لهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب به دردناک هغه کسان چې مؤمنانو کې به حیاي خوخي او خوري دا غواړي چې مؤمنانو کې دي به حیاي او فحاشي خورشي ان تشيع الفاحشه مفسرین ذکر کوي عام دي که شرک خورولوی که بدعت خورولوی دارنګي کګانی بجانی عام کولوي او دارنګي د فحاشي آلات او اسباب عام کولوي دا ټول په دې کې داخل دي ښا نن زمونږ استاد په لاسونو کې چې کم سیز دي د بے حیاي او د فحاشي د خورولو ذریعہ ده مؤمن سړی بعد دې فحاشي د خورولو نه ځان ساتي کنه د دې آیات د وعید لاندې داخل دي نن کومګ له قرآن تلاوت مخې لراغي دی موبایل کې هغه له څوک نه لایک ور کوي نه څوک شیر کوي خو کګانې په نظر باندې رااله نو په زرګونو شیر کیږي ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا چې زنانه را لې پدې کې نو هغه شیر کیږي کله یو عالم تفسیر راغی نو هغه نه شیر کیږي ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا الله دې رحم وکړي دا ټول پدې کې داخل دي ښا او اوس خو د خلکو روزګارونه جوړ کړه خزي راولي دکانداری په خزو دا اوټلی چلولي په خزو دي دکانونه چلولي په خزو دي ویډیوګانی وسره کوي ټیک ټاک کې به سره جوړای او دا د مؤمنانو په معاشره کې کولی کیږي دا د آیات لاندې داخل دي قران وای انت يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم دا ټول مو سره به شریکی چې څوک شیر کوي دا ټول مو سره شریکی چې څوک به ته کمنټ کوي او ته شاباس یو تکړه شام او یو بل ویرا ولا خان تعالی یو ته مونږ تاسو خو یې کنه کومږ تاسو یې سپورټ نه کولی نو نه وکول دا کارونه کنه خو مونږ تاسو د دې خلکو سپورټ کوو زمونږ تاسو د دیندارو خلکو سره نه لګي او دا بي دینم خوخي اغه مخوخي چې داغه په همیشه د فحاشي لاري مونږ تاسو ته خینو دا غوي سره زمونږ تاسو مینه د قران دا وي يحبون ان تشيع الفاحشه ځانو ساتي مؤمنانو
د داسې مجالسونه چې هغې کې په حاشیه خورېږي، د داسې مجالسونه چې په هغې کې سپورټ د دې خلکو کولی کېږي، داسې ځای له مه ورځئ، بایکاټ وکئ په حیثیت د مسلمان باندې چې د کم ځای نه د ایمان او د اسلام او د مسلمانۍ بدنامي کېږي، د داسې ځای نه د مسلمان سړی ځان وساتي. که نه دې آیات د وعید لاندې به داخلي ښه. نور تاسو په خپلو هوښیاران یې، په ما د خلکو نومونه مه اخلئ، په ما د خلکو د زګونو نومونه مه اخلئ. پوهېږئ تاسو په دې خبره باندې چې دا څه روان دي زموږ او ستاسو مخې ته. نو که په ټیک ټاک کې خورئ نو هم حرام دي، او که ولورځي او ورسره کیني او خوراک ورسره کوي، د دې وجې نه ډېر مسلمانان موږ داسې ولیده که نه ښه، او ورځي د دې دپاره چې هلته زنانه دي، هغه ورځي د دې دپاره چې هغه هلته تماشې له ورشي. د معاشره کې موږ استاد سره اوسېږو، موږ اورو دا خبرې، او دا زموږ استاسو د مخې دي ښه. یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. الله وایي دا هغه کسان دي، هغه کسان یحبون چې هغوی خوښوي ان تشیع الفاحشه چې خوره شي بحیایي فی الذین په کسانو کې آمنو چې ایمان یې راوړی، لهم د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب به دردناک، فی الدنیا والآخرة، نو په دنیا کې او آخرت دواړو کې. دنیا کې هم ضلالت او رسوایي که نه، خلق ورته د عزت په نظر باندې نه ګوري، رسوا شي وایي شرموي الله پاک مخلوق ته ښه، او آخرت کې ولهم الله سزا ورکوي. والله یعلم، الله تعالی پوهېږي، وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهېږئ. ولولا فضل الله علیکم، او کچری نه وي احسان د الله تعالی په تاسو باندې، ورحمته، رحمت د الله تعالی. فضل نه مراد څه شی دی دلته؟ مبصرین ذکر کوي فضل الله نه مراد بیان د اوصافو د منافقانو. الله فضل نوی کړی د صفات د منافقانو د تنوی بیان کړی، نو تاسو هم د منافقانو په شان لارې اختیار کړی وي کنه. نو الله فضل وکړو، صفات د منافقانو د ته بیان کړو، تاسو ته یې ښوده چې دا کارونه د منافقانو دی نه ځان وساتئ ښه. ورحمته، رحمت د الله تعالی چې توفیق د توبې دله درکوم. رحمت نه مراد څه شی؟ توفیق د توبې ورکول، لاره د توبې د باندې نه د بنده کړي ښه. وان الله، او دا خبره چې الله تعالی رؤوف، نرمی کوونکی دی، شفقت کوونکی دی، رؤوف نرمی کوونکی دی په توفیق د توبې ورکولو، رحیم مهربان دی په قبلولو د توبې ستاسو، نو توبه هم قبلوي که نه ښه. د دې وعید نه به هغه څوک بچي، اشاره د دې خبرې ته فواصل د آیاتونو کې، د دې وعید نه به هغه څوک بچ کېږي چې هغه توبه وکړه راوګرځېدو الله تعالی ته، نو هغه به بچي د دې وعید نه ښه. نور هغه څوک چې په حاشیه خورئ او خوښئ دا چې به مؤمنانو معاشره کې د په حاشیه خوره شي، نو د هغوی دپاره دنیا او آخرت دواړو کې سزا ده. الله دې موږ او تاسو محفوظ ساتي.